د خیبر پښتونخوا په مختلفو برخو کې اوس هم د صدو زاړه د مختلفو دستکارو او نورونو مثالونه موجود دي، خو ولې په ملکنډ کې د کټونو جوړولو ځانګړی روزګار هم شتون لري. د وخت تیریدو سره د لرګو نه د کټونو جوړولو لړۍ د ډیره حده پورې کمه شوې ده، ځکه چې د لرګو د استعمال له وجې د ځنګلاتو زیان کیږي، کوم چې نقصاني عمل دی. ځکه خو اوس هنرمندانو د سټیلو فریم نه د کټونو جوړولو لړۍ پیل کړي. که یو خوا دا کټونه ډیر پایدار وي نو بل اړخ ته ډیر په صفایي هم تیاریږي، ځکه چې هنرمندان په ډیر مهارت سره د مختلف رنگونو ریخامي تارونه او رسۍ استعمالوي. د بڼلو په دغه ګرانه مرحله کې ډیر پتله پوري ډیزاینونه هم جوړیږي، کوم چې خلک ډیر خوښوي. نو وزن هم کم دی، په مضبوطیا سره هم ښه دي، او د کټبلو د چنجو سپګو د دې نه هم دغه دی. بل په دې کې یو دا خاصیت دی، د کټو ګوره کو په وړي کې لسړیزه ګرمي لګي، نو که هغه بغیر طلایانه په دې کې سر ته تکیه کیږي، ډېر په خپلې په اسانه طریقې سره به هغه خپل سکون سره خپل خوب کولی شي. په دې کاروبار سره لرګي بچت شو. لرګي څنګه بچت شو؟ چې څوک د لرګي بازو خوښوي هغه ته نیم بازو خوښوي، مطلب دا چې لرګي وسیرلی شي د هغې نه کم بوټي چې د هغې بازو خوښوي، نو په دې یو کټ باندې 100 بوټي بچ شو. غټه پیدا دا وشوه په یو کټ باندې چې یو کټ د جوړې کم از کم 3 بوټي به هغې له وایي، تنی بوټي بازو خلک خوښوي. عام نه چې دا یو چې دی زنګ نه کوي، خرابېږي، دغه نه دا لږ پاسته دي، او هغه پلاستیک چې و هغه لږ سخت و، زمونږ د لاس پې هم خوږه، او د دې لږه ډیمانډ هم زیات دی، خرڅېږي هم لکه ډېر. د کټونو بڼل په ډیر مشکله کیږي، خو ولې هنرمندان د خپل سوچ او د خلکو د خوښي داسې ډیزاینونه جوړوي چې خلک ورته ګوته پخله شي. د لاسونو د ښکلي هنر د هنرمندانو پټ صلاحیتونه هم په ډاګه کوي. مالکنډ کې د کټونو جوړولو روزګار یو ښه شکل اختیار کړی، خو ولې د کټونو جوړولو وړاندې مرحله کې د بجلی استعمالول هم کیږي، او د کټونو پریمونه د بجلی په برکت جوړیږي، خو په سیمه کې د بجلی بحران له وجې د دې روزګار د متاثر کېدو یره ده. دا هنرمندان وایي که چېرې د بجلی لوډ شیډینګ خاتمه وشي نو دا روزګار د یو ښه صنعت شکل اختیارولی شي. عمران زریاب، خیبر نیوز، مالکنډ.